چې بیګای د یو مسلمان بیمار پرسی کړي داغه پوښتنه کړي تاسو ته وامه د یو مسلمان په بل مسلمان باندې یو څو حقونه دي او پاره کې یو حق دا چې دا مسلمان بیمار شي ناجوړ شي پوښتنه لبایزي ښا دا د یو مسلمان په بل مسلمان باندې څه دی حق ته حق د یو بل پوښتنه کوي ښا بیمار پرسي کوي خلوم به درته د بیمار پرسي چل خېما اول خمون بیمار پرسي نه کو او چې کو نو بیا چل ناراضي کنه الله یو کو چې موږ بیا بیمار پرسي لاړ شو الته یو خبره خلاصو بل رالو هغه په کور کې پرده کړي زمون کسی نه خلاصي هغه مریض باندې تکلیف او زمون کسی نه خلاصيږي او عالم بیمار شي یو تانی تاسو لړ پوښتنه لا چې پوښتنه لا د یو قصه راوغسته کوله به هغه اخلاص کړه بیا به بل راوغسته هغه باندې تکلیف چې خپل کیسه خلاص کړي هغه مولانا صاحب ته وی مولانا صاحب وسنګ خو هغه ورته جګ جوړې مخ کوته لاړې جګ جوړې ما خو کوته دې زین پاسې دې روغې ما بیمار نوم خطا بیمار کړي ما دا څه باندې کوي خاص مریض دی حالت ته ورسای چې بیمار پرسه لاړ شي کسی دین ختميږي سنت طریقې زده کوي د بیمار پوښتنه کوي د مریض پوښتنه کوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې تر روان شي د یو مسلمان بیمار پرسی وکي په هر قدم دی الله یو ګناه معاف کوي او یو درجه دی الله اوچتای او ترسو پور چې ته د هغه سره ناست شپې ته زره پرشتي ستاده لپاره د مغفرت دعاګانې غواړي ٹھیک شو نو چې کله د مریض پوښتنې لاړ شي سنت طریقه دا ده چې اول به ورله تسلی ورکړي سبا ول ورکړي تسلی به څنګه ورکړي مړه ته خو جوړي ته خو روغ رمټي مړه ستانه ډیر سخت بیمارانو الله خو کړی دي نو ته به خشي تسلی به ورکړي تا ته پته چې ډیر سخت خو ته به ول سور کې تسلی چې الله به دي خکې زمونږ څه حالتي مونږ چې لاړ شو کنه یو بل ته بګور او سر بسندو ابه یو بل ته خلین هیڅ دی کوي رنگ وي ځل شوی دی ښا نه کان نمبر نه مرشي چې خزي لاړ شي هغه به توخ کی توي ازغه هم چې زنانه لاړ شي هغه لغه واپس راځي ترسو چې ډوډۍ نه والی هغه به ډوډۍ خوري بیا به واپس راځي تقریبا یو تکلیف ده بل مصیبت جوړ کی صحیح ده که صحیح نه ده لاړی تسلی به ورلور کې تسلی دا سنت طریقه ده دویم به داسې وکړي چې لاس په دې مریض باندې کېږدي دې مریض به څه کېږدي لاس په پې کېږدي لاس د نبی علیہ السلام سنت طریقه دا وه چې نبی علیہ السلام به لاړ مریض ته به په دې سر باندې لاس کېښود دا لاس په پیولې کې دي دا دې د پاره چې د مریض د زړه ته تسلی راشي چې آیا کرکرانه نه کوي ښا کرکرانه مریضان اکثر خلک کرکه کوي دا مرض به ماته ولګي نو ته په لاس کې دي چې دا زړه ته تسلی راشي چې کرکرانه نه کوي او په اخر کې ورته دعا وکړي او راپا بسي چې الله شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي دا سنت طریقه د بیمار پر سیخه خبر رانه بل خو لاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی داسې در پکې سوکشتري چې بیګای د یو مریض پوښتنه کړي ابو بکر رضی الله تعالی فرمایل وی او د الله پاک پیغمبره بیګای یو صحابي بیمار داغه پوښتنه لم ورغلې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کو وی داسې در پکې سوکشتري چې د یو مسلمان په جنازه کې شرکت کړي ټول صحابه کرام غلی شو ابو بکر رضی الله تعالی بیا فرمایل او د الله پاک پیغمبره بیګا یو مسلمان شهید شه او داغه په جنازه کې می شرکت هم وکړو خو د الله پاک پیغمبر چې دا ټول کارونه مې وکړل کنه او بیا کور ته راتلم ټیم ډیر زیات نا وخت په یو مسکین مې ډوډۍ وخوروله بیا یو صحابي بیمار او داغه تپوس ته ورلم بیا یو صحابي وفات شوی او شهید شوی داغه جنازې لاړم د الله پاک پیغمبر چې دا ټول کارونه مې کول او کور ته راتلم نو ټایم ډیر زیات نا وخت نو ماوي کو وسو د کېږي نو تهجد خو پاتې دي خو فرض مون برانه پاتې شي نو د الله پاک پیغمبر ودنه شوما بیا مې قران راواغست او باقی شپه مې د قران په تلاوت تیر کړه د قران تلاوت مې کو حتی در دې پوری چې د مسجد نبوي نه د اذان اوازونه رالو حي على الصلاه حي على الفلاح الصلاه خير من النوم د الله پاک پیغمبر بیګا می خوب نه دکړي چې اوس دغه راغلم تا ته ناسیما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایله خا ابو بکر خبر دادا
دا زکه په بیگانه شپه کې جبرئیل علیه السلام زما خواله سل پیری راغی او ما ته وی چې په ابوبکر می سلام وایا سل پیری زما خواله راغی او ما ته ویل چې په ابوبکر می سلام وایا او بیا جبرئیل علیه السلام راغی او ما ته ویل چې په بیگانه شپه کې می د ابوبکر په شونډو باندې د خپل شونډې سل پیری یخی دي دا زکه دا تا د قران تلاوت کو دا ځکه جبرئیل السلام بار بار راتو زدر توامها دی علماء طلبول الله هغه جبه ور کړی دي هغه شونډي ور کړی چې د اسمان نه فرشتي را کوزي کې د دوی په دې شونډو باندې خپل شونډي لګي اوه الحمدلله الله د علماء طلباء سو کوي قدر وکي سیو کوي قدر وکي عزت وکي احترام وکي دا په سټیج چې ناس دي ته داسې مګورئ ها دیتا داسی مگورائی حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی اذا مات حامل القرآن ہر کلچ حافظ قرآن وفات شی اوحى الله الى الارض اللہ تبارک و تعالی وحی وکزمکی تا اللہ تاکل لحما ازمکی دا حافظ قرآن غوخی بنخوری پزمک باندې الله د حافظ قرآن غوخی سکڑی دی حرام کړی دي د ازمکه ګوره د هیڅ رعایت نه کوي دا د بادشاہ رعایت نه کوي دا د وزیر رعایت نه کوي دا د ملک او د پښتون رعایت نه کوي چې په دې ازمکه کې کې دي دا په پورن خپل چنجلی کیږي دا د هیڅ لحاظ نه کوي کو دا لحاظ کوي صرف د حافظ قرآن لحاظ کوي ځکه الله تبارک وتعالى ورته فرمایي چې الله تاکلی لحما ازمکه د حافظ قرآن غوخي با نخوري ازمکه تعالی چې کوم انسان درغله دا معمولی انسان نه دی ته د پسینه کې 6666 آیاتونه مبارکه پراته دي ته د پسینه کې د بخاری احادیث پراته دي ته د پسینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي الله تاکل لحما ازمکه د حافظ قرآن غوخي با نخوري زمکه جواب ورکي قالت الارض زمکه وای الهي اے زما ربا كيف اكل لحما زد د وخي څنګه وخرما وکلامك في جوف د چا پسینه کې جستا کلام پروت دی زره د وخي نشم غوړل اے علماء خو تر دې پوری لیکلي دي وی پکم مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي الله تبارک وتعالى په دغه شپه باندې د دې مقبره والو نه عذاب پورته کوي د برکت توجه الله د دغه مقبره والو عذاب پورته کوي پکم مقبره کې د پلار دفن دی پکم مقبره کې د مور دفن ده پکم مقبره کې د رور دفن دی او ال حافظ قرآن دفن شو او یا الحمدلله وای د برکت به الله پاغیس پکاوي راوړي خبروں میں پوئے گا کہ نہ پوئے گا کہ نہ د علماء سو کوي قدر کوي د علماء سو کوي احترام کوي د علماء سو کوي عزت کوي زواما اے افریدی قوما اے صفا قوما تاسو به د علماء قدر کړئ ځکه الله نن 15 عالمان تاسو په قام کې درکړو او وایي الحمدلله تاسو به د علماء قدر کړی وي ځکه الله په خپل کورونو کې عالمان در نصیب کړو او الله تبارک وتعالى د نور عالمان در نصیب کړي او ان شاء الله تر سوچ خو د علماء قدر کو په دنیا کې بم سر لوړي زندگی تیري او په آخرت کې بم ان شاء الله سر لوړي زندگی تیروي الله تبارک وتعالى د تاسو د عالمان ډیر مبارک الله تبارک وتعالى د تاسو د حافظان ډیر مبارک کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين